رسول و خاتم الانبیاء اما بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ په یو خطا او په غلط ارادي راروان شوی زلونه د الله تعالی پلاس کی دي راو رسیدو پلارا ورته خبر ورکړی شو رسول الله السلام په سراروانی دو په ځای باندې اوخی کرا او خور کرا چې دن اگر روان شو او نور چې الت سراغلیو نو هغه ما تاسو ته مخکې اوویلو دیزه ته خبر رسول شوی دلونی علی محمد زیاد دی کنه دی یاد ما ته د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف باندې لار وخایي کاری پټ شو نو پټېدل دا صدقه نه ده حباب رضی الله تعالی عنہ هغه عمره سرګن شو زکا چې خبره بدله شو نو عمر سے توي عمر معلومیږي دا چې رسول الله سلام کوم دعا کړې ده نو هغه دعا ستا په باره کې قبول شوې ده اغا دعا سوا اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بأبي جهل بن هشام خرائم آمادی سمے ویلو یادا خرائم مسلمان کا خورٹ عمر سے یادا ماما جی والا چدن مسلمان کا ابو جہل کلک ملگری سڑی سرئی سڑے کلکی سیر و اعلام النبلاء کی امام زہابی رحمہ اللہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجمہ کی دا ذکر کری دی وَأُمُّهُ حَنْتَمَا بنت ہشام المخزومیہ اخت ابی جہل صفحہ 71 جلد اتشتم دا زان لا پیدا کی الخلفاء الراشدون دی پا حالاتو کی دا عمر سے پا حالاتو کی داوئی رسول علیہ السلام چے دینو دا دعا کرے وا غیر اروان کو دا صفا سرا کور کے رسول علیہ السلام دعوت ورکو دروازہ اٹھا کی دا سکتورا دا یو صحابی پاسے دا دروازی ات کیو قتل واپس را لے گر شوروش دو صحابہ شوروش دو حمزہ ویسے چل لے وے حمزہ خدری رضی مخ کی مطلب ویسے چل لے عمر دے اور رسول اللہ السلام بانی وہی رات لا ای بانی وہی شور ہوا نو وہی پا حالت کے بعد رسول اللہ السلام کیفیت بدلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی افتحو لہ الباب دروازہ کو لاؤ گئی فَإِن جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَدَلْنَاهُ لَهُ کد خیر پہ ارادہ راغلی بس منگ وصرهم اغوال ورکو منگ وطم خیر ورکو وَإِن كَانَ جَاءَ يُرِيدُ شَرًّا او کدے پا غلط ارادہ راغلی قتلناو بسیفیہی دد پا تورد لازای ترسوم ورکو لاؤ کا ہم بادر پالوانو رسول اللہ السلام و تزمارے ہوئی دا اللہ ازمارے دنو دروازہ کو لاؤ شو رسول اللہ السلام وہی اتنا کیفیات لاڑ رسول اللہ السلام پاسی دو ڈیوڑے غنی دروازی چت دا پاس چکم مونگ دا ڈیوڑے وائیو دروازی تا چکم دا زمان مدرسی دروازی تا چکم چتا چولی شوی دا غزای تا رسول اللہ السلام پاسی پاسی دو او دی گریوان نیو نیسو سبحان اللہ جبزہو جبزتا شدیدہ دا سی چکی اور کو
اخسر خطورم دا وی اما انت منتهیا یا عمر، منع کی گی نا، سمی گی نا، حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما نزل بالولید بن مغیرہ. سمی گی نا، انا بسمیدو تراشی چی پا ولید ابن مغیرہ بانے کم عذاب راغلو تا بانے دا کسی عذاب راشی. عمر سے وہی او بیا نبی اسلام دعاؤں کئی وی اللہم هذا عمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اسی خاص دد مبارک اکڑا عمر سے آواز لگو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. زد ازلن ویم چی الہ اللہ دی او تد اللہ رسولی. اسلام راوڑو فکبر اہل الدار تکبیرتا سمعها اہل المسجد. صفا خواہ کی کورو دور پتیز اللہ اکبر صحابہ ہوئی چی جماعت کی خلق ہو رہی بے اختیار. اس گوری مخ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلام خبر چی مشرکینو کی خورش ہوا تو با ذلیل شول سپک شول وی دا سوش لو او وکسل مسلمین عزتا و شرفا و سرورا. مسلمانان عزت من شول او خوشحال شول، تر و تازہ شول. او بخاری شریف کی دا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غدی قول تو گورا ابن مسعود سے بوئی ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. عمر چی اسلام راوڑو من دا عزت پا طرف بانی نور مخ کے روان شنو او دا مشرکینو طرف نا چکم اغا وحل ٹکول بو داغی رو بندش سیدنا اغا شورو شو. دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پو اسلام راوڑو لو سارا. ابن مسعود سے داؤں ہوئی ما کننا نقدرو ان نصلی عند الكعبہ، زمن دا وسن نوا چه من دا کعبی پا خواہ کی مس کرے وے حتی اسلم عمر، چه عمر اسلام راوڑو کانا بیا من دا کعبی پا خواہ کی مدری دیشو. صحیب سے بوئی حسن زی بصرہ او صحیب زی روم او بلال زی حبش زی خاک مکہ ابو جہل ایچی بالعجبیس. صحیب دا روم تا ایمان نصیب کی گی، بلال دا حبش تا ایمان نصیب کی گی، حسن دا بصری ایماندار او پا خور دا مکہ کی ابو جہل ایچ ابو العجب دی ایچ بالعجبیس. دیرہ ناشنارد دا ناشناواری پلار دے دا این سعادت بزور بازو نے استانہ بخشت خدای بخشندہ. صحیب سے وہی عمر سے چکلا اسلام راوڑو نو دا اسلام دعوت خکارا شو او خکارا دعوتم شروع شو او من بیا دا دن پس دا بیت اللہ نا چر چاپیر من کی ناستے شو، بیت اللہ نم طواف کول شو او چا بچ من سر زیادے کو من تی بدلا غستے شوا او من بچ اغس تکلیف نمون والا جواب ورکول شو. دا دا عمر پا ایمان راوڑو لبانی رضی اللہ تعالی عنہ. دا د خپل صحابه د بارے کې نور اقوال کو ګورئ تاسو چې عمر سے پبارہ کی کم اقوال دا سیر کې مشته دي، دا مستقل تاریخ الخلفاء دی کی یو عنوان د وضع کړی دی فصل فی اقوال الصحابه والسلف فی، چې د پبارہ کی صحابہ سویل دی عمر سے بارہ کی او نور سلف صالحین سویل دی. لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما علی ظہر الارض رجل احب الیہ من عمر. دزمکی پا مخ بانی رسول اسلام نرستو ما تا دا عمر رسو خوخ نشتے دی، عمر رتا خوختے. او سیر و آلام النبلا کی با بیانور اقوال زال نو گو رہی سبحان اللہ. اکرمہ سے وہی صفحہ 72 لم یزل الاسلام فی اختفاء حتی اسلم عمرو. چو عمر اسلام لانو روڑی
دعوت د اسلام او اسلام لا پټو. ابوبکر صدیق سے رسول اللہ اسلام توی او عمر سے دوڑ رالو وی جی داسې خسته جامه چوي داسې مزدار اونه کنه ولی وی دا خلک چې دندي چې اسلام راوړي نو دی لکه چې تا دا لباس هم مزدار چوری کنه نو دا ډیره ښه ده. چاته وی رسول دوړه نبی علیہ السلام افعلوا ٹھیک تا بس کوم بدا کار خب مزدار دغه باچو وایم الله لو انکما تتفقان لی علی امر واحد ما عصیتکما فی مشورة ابدا. تاسو دواړه چې په خبره اتفاق کی زستا تاسو د مشورې خلاف نکوم خټټ جامه باچو مزدارا اچو مې چا ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د مبارک هغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کې حدیث ته کان فی الامم محدثون تیرو امتونو کې به هغه څوک چې الهام به وته کېده القاء د خیر من جانب الله فان یکن فی امتی احد کزما په امت کې څوک وی نو فعمر بن الخطاب دا کنایه د وجود نه. او اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر زمانہ رستو ابو بکر عمر پس اقتدا کوي من بعدی تقلید شخصی دی کنه من بعدی زمانہ رستو یو خلیفہ بھئی هغه بس رواني او دا روایتم رسول الله سلام ته ایها ابن الخطاب فوالذی نفسی بیده ما لقیک الشیطان سالکا فجا شیطان تاثر نہ ملاوی گی جتا پہ اولار روانے الا سلک فجن غیر فجکا اگے پہ بلا لار بانی زی اما کی میرے توجہ ویلے ہوا رسول اللہ اسلام لبوز دمخی ترازی عمر سے ابن تختی ولی پانچ دلان دی رالم بیا پریدینو عمر سے رالان دکڑم اور آوائی چولم بیا پریدینو پالوان دے ہم دے اور رسول اللہ اسلام دا سی پالوان دے چی کراوا میں چی ورطام چی بیا نو بیا اللہ دی پریدی من دکا دن تختی دو دل مخیلن راتا. عائشہ وی نبی علیہ السلام او فرمائل ان الشیطان یفرق من عمر شیطان دا یرد دا عمر سے تختی او حبشو لبی کولی دیکھ عمر سے براروان شو. نبی علیہ السلام ترمذی دی تصحیح کرے وی انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر چو عمر رالے شیاطین انسی و جنی تختی دلو. نبی علیہ السلام ان اللہ وضع الحق على لسان عمر وقلبه جبا و پزلد عمر بانے اللہ حق جاری کرے دے داری ویتم الحق بعدی مع عمر حیث کانا. او بخاری و مسلم شریف کی داری ویتم زان لباو گو رہی دا نبی علیہ السلام وی بین انا نائم ادوم خوب کی اتیتو بقدح من لبن ما تا لوخ راوڑ لشد پایو فشربتو منو ما تی اسکل حتی انی لارر رجا یجری پی اسفاری زپ پایو موڑ شم ادا موڑوالے زما پا دی نکونو باندې روانو ثم اعطیت فضل عمر ما اغزیاتی شودو پای چالا ورکڑو عمر سیبلا قالو فما اولت ذالک صحابوی دا اللہ پیغمبر تا دی ستابیرو کو قال العلم ما دی تعبیر پا علم سراو کو چھ دلهم اللہ علم ورکڑے دے ما دل غزیاتی ورکو. او بل حدیث دے صحیح رسول اللہ السلام وی ادوما خوب میولی دو صلی اللہ علیہ وسلم خلق ما تڑوان دی کوری کی قمیسون دی چا قمیس چی دی سینی ترا رسی دا چاگا چی دی نا کم دی چو عمر را سکراتی ری دو وی دا قمیس دا سی کت دی خپو کی راکا گئی خوب دی گوارے نور خوب گوارے پنسی کا تقول ناروا دی ماس پر من الکعبے من الازار ففی النار. نو صحابو تو ما اول تدار کیا رسول اللہ تاثر دی تعبیر سو کو الدین دین تعبیر میں کہنا چاہ عمر نہ دین بڑا وقتا بالکل ٹول پہ دین کی راپٹ دے ٹول پہ دین کی سدے
نو دکا عمر صاحب د کنه 3 طلاق او تدری وي نو ته مړانه شوي د نو چچوي دکا عمر صاحب د 10 رکعات تراویح وي او ځکه په حرمینو کې مشل کیږي لګا هغه موضوع باندې نه زما او پدی شلو باندې صحابي ادرول دي بیا چا د دې مخالفت نه کړي دا بل حدیث اور ډیر ناشنا دي او صحیح حدیث دی د بخاری شریف رسول الله اسلام خوب کې میزان ولید په جنت کې ما چګورم یو جنې دا قشته ده او یو بنگله د خوا کې او دس کوي مایل من هذا القصر دا بنگله چا ده قالوا لعمر ودا د عمر ده فذكرت غیرت عمر ما ته د عمر غیرت یا چې د غسناک دی فوليت مدبرا ما چې خفن چې زما کور او زما زنانه وته التکی ولې تلوي فبكى عمر سے پجڑا شو وقال بأبي انت يا رسول الله عليك اغارو زما پلارستانه قربان زبستا په بارکی دا غیرت کوم چې نتابانه بداو کما تانه بخفشما ستا په بارکی زنه خفکیګم اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حدیثم چې نبی اسلام هذان سیدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي علي دي توایم خود بوډاګانو د جنت چې د مشران بدای او سیوا د انبیو او دا رنګ د نور پیغمبرانو نه سبحان الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صفحه 81 کی دا قول راغستله اذا ذکر الصالحون کله چې د نیکانو ذکر کی فحیح لنا بعمر ان عمر كان اعلمنا بكتاب الله وافقهنا في دين الله عمر صاحب چې دنه په دین د الله کې ډیر پویا او د الله په کتاب باندې ډیر پویا ابن مسعود صاحب دام وای لو ان علم عمر وضع في كفه ميزان ووضع علم احياء الارض في كفه یا كفه کله عمر صاحب علم د تلی په یو چابړي کې د نور ټولو علم په بل چابړي کې لرجح علم عمر بعلمهم نو د عمر علم بد اغه د علم نه راجح وي حذیفه سے وای کأن علم الناس كان مدسوسا في جحر مع عمر تب وای چې د علم د خلقو دا د عمر سره په دا د په سوړه کې ننوته د دې ټولو خلقو علم د سره دی او ابن عمر سے وای وای تعلم عمر البقره عمر صاحب سورة بقرہ تفصیلا احکامیات کے فی 12 سنہ مراتنا اجتہادی میں ارسر و باسل دولس کا لگی فلما تعلمها نحر جزورا چکل اغا ذکرلا نو جزور یو اوخی چدن اغا حلال کردے دے دا 28 جلد او صفحہ 81 ضروری پا دی باری نور ورنہ دا دیر اگد باس دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت چیزو ذکر کوما بیا با سالم ارزما په خیال باندې یو کال بد د پدیمو تیر شي عمر سے الله داسې شاګردان محمد رسول الله نور کړو صلی الله علیه وسلم او د ډیر عجیبه حالات ډیر عجیبه دا ځان لچ نو ور شمشیر بی نیام د بارک کې لیکل شوی دی شمشیر بی نیام دو جلد کې دی ځان لچ دن اغا پیدا کړي او یې ګوري دا تاریخ الخلفاء پیدا کړي سیر اعلام النبلاء نور کتابونه دا پیدا کی او یہ گو رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا د خلافت او د بادشاہی چکم دا غدی لکا اغا چو گو رہی حیران بشی گرزیدہ باجز تاسو ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم ان كان فجر اقسم بالله ابو حفص عمر اغا ہوتا ہے دام بسر اغستے شلک او یوزل د هرقل بادشاہ سفیر راغی سراله سفیر راغی ورته وی تاسو کو تاسو بادشاہ سے خلیفہ ودا سے قضاء حاجت ته نه بار دي سارا تا چراله عمر سے قضاء حاجت کړی دی ایو ځای کی لوټه سر ته کې خوې دوی شوی ودا دی په عادل ته یا عمر د عمر په نوم کې عادل دینو په مسما کی بسنګ عادل نه مسما کی بسنګ عادل نه فی لطافت سر دې بغلا شکه نه نو او یو سړی را پاسی دا سړی سوره خفشي کنه وی 50 پتوي
عمر صاحب د حدیثو خلاف ورکړي دي، د پیښور محقق وایي 50 پته د حدیث خلاف ورکړي دي، او بکر صاحب 2 ورکړي دي. استغفر الله. شرم تم کو مگر آتی نہیں کا نا. بیا هم چې د ناداوی د سنت او د حدیثو دی لگا. عمر رضی الله تعالی عنہ تاغه داوی او هغه چلاړو واپس نخپل کسانو ته وی قسم په الله چې دا سروب ما نه دی لیدلې، او څومره روب چرته دی ان قدرت ما په ځل له شعر لیکل دی چلای کی وی ما خود شاهان من را دیدم، ما خود شاهان من را دیدم. دا ما پدې ذکر کړی ایو الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. الله به تاسو روب درکړي. ما خود شاهان من را دیدم. دا به خال شیخ صاحب ډېر مزدار وی مالک له دي ځان الله. ما خپل باچاهان لیدلی دي او پیش سلطانان من بغزیدم، او زه د باچاهانو مخې ته هم تللی یم، د هغوی مخې ته هم چې دن ودرېدلی یم. هیبتی حق هست این از خلق نیست. دا دل چې کوم روب دی دا د الله د طرف نه دی، دا مخلوق نه دی ورکړی. او هیبتی ای مرد صاحب دلق نیست، دا عام ملنګ نه دی، دا هیبت چې دی دا د عام ملنګانو ونه هیبت نه دی. او څومره چې سړی د الله تابعدار ګرځي دومره الله دله روب ورکوي. رسول علیه الصلاۃ والسلام وی زما او د کافر ترمنځ چې یو کال یو میاشت فاصله هم زما روب پاغي باندې پروت دی. خال شیخ صاحب خال محترم صاحب رحمه الله فرمایل الله دی غریق رحمت کی ومن شیخ القرآن رحمه الله دیر تراوستو ډمبي ځل باندې او موږ درې ملګریو نو زما دکانو دویم چا د باندې د غاړو شیخ صاحب راوستو کرسي باندې کېنو چمټای راغستلا کله یو څه خوشاله اوی دکاندارانو پسې ګرځي چې راشي مونږه پنځپیر شیخ صاحب راوسته دی مولوی صاحب وی مشران رااله او د ځوانانو ولا خواله نه ته روب زیاتو او مشران الله وی مونږ چې په سر بخ کړی ځکه چې پنځم مذهب راو باسل دي تا خو دومره خسته دي. شاپور شیخ رحمت الله علیه خال شیخ صاحب مونږه جلسه مقرره کړې و چې پنځپیر شیخ راولو شاپور ته وی خلکو یې نه برازي مذهب راوستل دي بل شاپور شیخ ما اوی ما ته په خپل مورید دي شاپور شیخ ما اوی راوشي او زوم له ما باس کو کوم مسلې خطاوي او کومني خدا کې من مستوب بولو زیبا وی چې څنګه رااله ما هذا الوجه وجه كذاب دا د دروژن چړي مخ نه دي کوم چې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ څنګه ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. نو بهرحال د عمر رضی الله تعالی عنہ خپل سره خدوره پکاردار چې خپل ملګرو سره د خپل ملګری قدرې پر دوره ګیله بنه کوي خو چې خپل د زړه سوځي وي خپل مې یا خو مې خلا اوس ود ته دو بس ګیله کړم او خپل مې زړه اوس د پردو بس ګیله کړم او من از بیگانه گا هرگز نه نالم که با من هر چی کرد آشنا کرد آشنا کرد راځي چې وګورو چې پردو سره څه کړی دی. ګوره عمر سے وای دا عمر سے ما چې اسلام کړه راوړ وې مې اورېګه کنه ماماجي خو لازم لړم ماماجي ته مې ور وړاو ابو جال ته ګوره ماماجي راوځي ماما راوته اهلا سهلا خیراله خوریا خیراله خې څنګه چلې څنګه رالي وې څنګه عالم جئت لاخبرك انی قد آمنت بالله ورسوله محمد دی لراغلم چې ما په الله باندې ایمان راوړو او داغه پیغمبر محمد باندې ایمان راوړو وصدقت بما جاء بي وی دروازې له دز ورکو ما پسې بند کړل وی قبحك استغفر الله قبحك الله وقبح ما جاء ذا تعظیم الله قبیح کیو الله منخه به دې کړو دی باندې خو هغه سي نه مر څنګه چې منل پکارو استاد راول دین دیم قبیح به مې اورګه دا ذکر کومه نو بل ماماجي سکه زما بل ماماجي عمر سے وہی کان الرجل اذا اسلم تعلق بالرجال فيضربونه ويضربهم عاصی سکراله موت هیچی دغه سي دا دک واقع ده
وې د سکر عالم هغه رستو بلدا جمیل ابن معمر جو محید هغه سکم راغله دي دلته صرف داسې مطلق ذکر کړل خو مراد نوم د ابو جهل دی معلومی کی داسې او اسلام میں چراوړ نو جمیل دا پک دا یو دا ډراما بازو د قریشو ډراما بازو د بچیدن ډایرکټ څه بوته بی بی سی وا بس خبره به خوراوله ویراله موت اسلام میں راوړ دی هغه څنګه کړه وی ان ابن الخطاب قد سبأ ابن خطاب چې دین دی بی دین شوی دی عمر سے وکړي کنه دروغ وای دی لکن قد اسلمت اسلام راوړ قریش پیرامنډ کړه جنگ دی دی وهل کوي هغه دی وਹੀ غارمشوا عمر مستړی شو یو عادي چې بس کې ناسته طرف ته هغه یې پاس اودریدل ولار دی وته وای افعلوا ما بدا لكم کوي ته کوي او چې موږ دریو سو تور شو کنه اورې غتلونه اوی لو كنا کوم درې سو وې نو یا بتا سو موږ ته کله پرې خو یا ورته موږ پرې خو خبر بل شم نه لکه عجیبه اخر دا و چې وير دا عمر وجلو اوس په دې وجلو بندوبس پدیم کوي ورته وی عمر وجلو عمر سے کور کې دنه نه دی کی عاص ابن وائل د سره د دوستانو په جاهلیت کې کرخي والا صادره چولې دي قمیص ته او دا سډیر ټره پرا کې رااله نو عمر ته مال لګه څه چللې وې څه چللې دا وی چې وجنوي دا خلک وای ما اسلام راوړ دي پته نشي دی وجلې ویل غونې راکی دغه رااله چر ایو واځي سړی خامخا موسی عليه السلام جبل طرف ته غډیر شي دا وردنو په یاره نشاجس وې ماته وی اس په پروا مکو ز چل کومه بار راوته خلکو ته وسکه وی وسکه دا عمر وجه وجری نشي زئی سبل سدي وی غي او تختیل په مخش نو دا سه او تختیل لکه سړی چې جامه چوری او دا جامه ته او باسي کته ور غورځي ټول تختیل عمر رضی الله تعالی عنہ وی او د فاروق وجه عائشہ رضی الله تعالی عنها ولهم وی او هغه واقعم د ازدحام پاسباو کې د منترعات نه کم چی علم تر الذين يزعمون کی راضی هغه هم دا وی با چې کله اسلام راوړو دیراله رسول اسلام ته وی یا رسول الله الاسنا على الحق من حق یکنیو اسلام چې راوړو ان متنا وان حینا چې جندي هم په حق یو کومړشتو هم په حق یو وی نبی اسلام ته ولینا بالکل په حق نو ففي پر اختفاء وی بیا جی بردن پټولې ناشته بار راځي جو وضو بنن بوضو سمره خون به کو یار صحابه دو صفشلو حمزه رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته دی عمر سے بل طرف ته دی دوړي راوچتیږي لکه د جرندي اورو چکیږي او دوړه چیوي جمعه تورغلو نو حمزه دغه وی او عمر رضی الله تعالی عنہ به قریش چې ماته او قتل او حمزه ته قتل انتهائی خفشول چې دا سوشول دی بوسکار راځي نو فسمانی رسول الله الفاروق یومئذ ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فاروق تخلص راکو زکه عمر فاروق باندې چې دغه یادي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او نور د سیرت او حالات به وګورئ شپې باجز ګرځیدو معلومات به کول چاته څه تکلیف نه دی اوس په بچا د شپې راوځي اج درځي راځي مونږ تروړ بن کینو فیر دې کړه بدی باندې خلکو ته تکلیف دا ول انصاف نشته چې انصاف وي دک څه وګړي اس پروا به جنانه وای ورځ د شپې روان دي ګوري نو یو کور کی زنانه دا اشعار وای دا خپل خاون یادې نو څنګه یادې لکه اساجيب اشعار ویلي دي دا الہام الرحمن کی خاکی سے مدذل العالی سورۃ بقرہ کی عدد وفات کی دا لگ راوڑی دی پورا دسی دی تطاول هذا الليل تسری کواکب مختلف الفاظ دی وارقنی الا ضجيع الاعب شپوږ د شوی دا دستوري روان دي او زه ډیر چې دن هغه پریشان یم ملګری پکار دی چې لبي وسره وکم
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. کدا الله یاره نوی د دې کټ د خپې بجړه کېدی مطلب زنا کې باخته وي خو الله نه یریږم. ولکنني اخشى رقيبا موکلا بانفسنا لا يفتر الدهر كاتب. نو سره ملائک دي ارسلی کی الله یې ني. مخافت ربي والحياء يسدني مخافت ربي والحياء يسدني واكرم بعلي ان طلال مراتب. رب نه یریږم حیا من کړم د دې نارواونه او د خاون عزت چې هغه با خراب شي نو د خاون عزت نه خرابوم. داسې زنانه پکار دي زنانو کې داسې حیا پکار ده او حیا واقعي. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. د نارواونه بچاو سړی ترازی په حیا سره چې حیا لړ شي نو بس بیا به حیا باش هر چې خوای کون. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لکه اوس چې لکانو جنکای واړو لوی زاړه بوډاګان به حیا طرف ته د فیسبوک د وجنه روان دي نو په ګنا باندې اله چې دن اغه نه کوي. عمر سے ورډا باو یا تور سره څه چللې یا خدای پاک دا څه چلو هغه وته بدلمنی نیما نیک ایما خاون می نشته باچا سره هغه چې دنه په دغه کې دی په جند کې دی لخر کې دی فوج کې دی انو هغه میرا چوي نو دا شعرونه می چې دنه هغه وي. عمر سیوراله او دا د رسول د حفصی د خپل حفصی نه تاسو کو حفصه رضی الله تعالی عنها لورګای دا لور نه تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د لور چې د هغه واده په زمانو په خرانه کې دیم راځي لکه اوخو کې دیم راځي نو ورته وی خزه څومره چې د گزاره د خاون نه بغیر کول شي. بعضی سرور میاشتې دي بعضی چې د هغه شپږ میاشتې دواړه کول نه چې ناراضي وی دور گزاره کول شي. اول سخت کته کوي ته د مسلمانانو موري وایا په دې کې شرم نشته دی لګا وایا وی سرور میاشتې. عمر سے حکم جاری کو وی دنن نفس چې دین اغا ما سره چې په لخر کې سوق دی فوجي سمره دی سلور میاشتو کې بده کوړه خامخا چې دغه ورزي. نور حالات د هغه ډیر دلکش دي ډیر راخون کې دي او والتفصيل في موضع آخر. ابيضا لن تغورا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.